نن دلته کې د دې امن مارچ مقصد زمونږ دا و چې زمونږ تاسو کو کتلی د څو ورځو نه حالات داسې شو کشیده شو په پولیس لاین کې زمونږ د پولیس ورونه شهیدان شو دغه شو د جمعیت علماء اسلام په ټوله صوبه کې زمونږ مشرانو دا کال ورکړو چې په هر تحصیل کې په هر ضلع کې د امن مارچ وشي نو دا امن مارچ کوم دی دا هغه د هغې یو تسلسل او تاسو که اسې وګورئ موږ د خپل خاورې سره د خپل وطن سره موږ ولاړ یو چې الله تعالی دې زموږ په دې خاوره باندې په دې ملک کې په دې وطن کې زموږ په دې خوږ پاکستان کې چې د لا اله په نوم باندې جوړ شوی دی موږ ویو چې زموږ په دې خاوره کې اسلامي نظام دی الله تعالی راولي او الله تعالی دې زموږ په دې وطن په دې خاوره باندې امن راولي من مقصد دا دی چې الله تعالی په دې خاوره باندې امن راولي او زموږ د پښتانه رونه زموږ د غریبانان رونه زموږ خویندې میاندې زموږ پولیس اهلکار زموږ د آرمي اهلکار په خپل بچوله او خپل تنخواګانې صحیح طریقې سره اخلي او هغوی ته هیڅ قسمه مشکلات ني زموږ عوامو دپاره او د دې ټولو دپاره مونږ چې کوم دی د امن مارچ دپاره نن دا ریلي وښکه او زموږ صرف مین مقصد دا چې یاره په دې علاقه کې الله تعالی امن راولي دې دپاره مونږ دا ریلي نه وښکو ورونو چې په ملک کې امن نه وي نو که هر څه ډېر تېر وي او ډېرې خوشحالۍ وي خو چې امن نه وي نو هیڅ قسمه چې کوم دی انسان ته سکون او اطمینان نه راځي نو اوله خبره چې کوم دی د امن نه ورونو نو چې په ملک کې امن نه وي هېچ چا ته چې کوم دی سکون نه وي د چا اولاد چې کوم دی د کور روځي د چا مشر د کور روځي د کور خلکو سره دا فکر وي چې د ما دا مشر د ما دا کشر دی به په امن و امان کې کور ته واپس شي او که به واپس نه شي دا مرحلې ورونو مخکې هم تېرې شوې وې او اوس بیا چې کوم دی هغه شی شروع کېږي موږ د دې خلاف یو موږ دا شی نه غواړو او دا شی بالکل موږ نشو برداشت کولی دا د دې ملک هم نقصان دی د دې قوم هم نقصان دی او د اسلام لپاره هم نقصان دی نو موږ دعا کوو چې الله پاک دې زموږ په دې ملک کې امن و امان قایم کړي او الله پاک دې زموږ د محافظینو ته توفیق ورکړي چې دې د خپل ملک حفاظت وکړي د اسلام حفاظت وکړي او د دې قوم حفاظت وکړي